د قضا مطلب ده یو روزه دوباره نیول. د چانه د رمضان مبارک روزه قضا شوله پاتې شوه ځینې، نو چې کله هم هغه روزه دوباره نیسي دا ته وایي قضا. او د کفاره مطلب دا ده چې بغیر د څه نه هغې نه لګاتار مسلسل 2 میاشتې روزې نیول، په دې کې هیڅ ناغه دې هم نه وي کړې، تسلسل دې برقرار وي، نو 2 میاشتې مسلسل بغیر د ناغې نه تسلسل سره 2 میاشتې روزې نیول دا ته وایي کفاره. نو که چېرته دغه 2 میاشتو په منځ کې یوه ورځ هم د سړي نه ناغه وشي، نو بیا دا ټوله کفاره ځینې ختم شوه، دا سړی به بیا د نوي سر نه روزې نیسي. یو کس داسې ده چې هغه د کفارې روزې شروع کړي دي، په دا منځ کې یوه ورځ د روزه نه ونیوله، 10 روزې نیولې دي، منځ کې یوه ورځ یې پاتې شوه، بیا یې روزې ونیولې، نو د دغې یوې ورځې د ناغې په وجه باندې دا تېرې چې کومې د کفارې روزې دي دا ټولې ساقطې شوې. ناغې نه بعد بیا ابتداءً د شروع نه بیا هغه دا تعداد شروع کوي د 1 2 3 نه. نو د کفارې په منځ کې تسلسل ضروري ده، که چېرته هم ناغه کې وشي دا کفاره ټوله ختم کېږي. که یو سړی د بوډاوالي د وجې نه یا د داسې پخې بیمارۍ د وجې نه چې هغه بیماري د دغه انسان سره لاحقه وي همیشه یې ورسره، نو که چېرته دغه وجې نه روزې نیول ممکن نه وي، کفاره ادا کول دا د دغه سړي لپاره ممکنه نه وي، بیا به دغه شپېتو مسکینانو ته 2 ټیمه مړۍ ورکوي. نو چې کله هم 80 مسکینانو ته 2 ټیمه مړۍ ورکوي د خپل استطاعت او د توفیق مقدار برابر باندې، بیا د دغه انسان کفاره دا پوره شوه، کفاره یې ساقطه شوه. دا په هغه وخت کې ده چې کله یو سړی بوډا وي او د کفارې روزې نشي نیولی یا دومره سخته دایمي بیماری وي چې دا سړی روزې نیولو باندې قدرت هم نه لري، ممکنه هم نه وي، بیا په یو وخت کې د کفارې دغه 2م ترتیب ده.